يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، او كما قال عليه الصلاة والسلام. زما عزتمندو، د ربیع الاول بابرکت میاشت شروع ده چې دې میاشت ته عظمت حاصل دی په دې وجه باندې چې عقاید و جهان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په دې میاشت کې تشریف دنیا ته راوړی او نبی علیه الصلاة والسلام په دې میاشت کې دنیا نه هم تشریف وړی دی. نو زما عزتمندو، یقینا دا زموږ دپاره د خوشحالۍ مقام چې عقاید و جهان دنیا ته راغو. د نبی علیه الصلاة والسلام د برکت جهالت ختم شو، علم راغو. د نبی علیه الصلاة والسلام د برکت ظلم ختم شو، انصاف راغو. د نبی علیه الصلاة والسلام د برکت خویندو میندو ته عزت ملو شو. د نبی علیه الصلاة والسلام د برکت دشمنی په سوري سره بدلی شوې. زما عزتمندو، دې ټولو خلکو به انتظار کولو چې عقاید و جهان به کله راځي، کله به زموږ دا وینه موږ ته به انصاف ملاویږي، زموږ دا وینه به ودرېږي، موږ ته به عزت ملاویږي. زما عزتمندو، بربند طوافونه به کېدو، خلکو به ستر عورت نه پیژندو، پرده به یې نه پیژنده. نبی علیه الصلاة والسلام دنیا ته تشریف راوړو، خلکو ته تعلیم ورکو، عزت راغو، پرده راغه. نو زما عزتمندو، ډېر د خوشحالۍ مقام دی. زما عزتمندو، نبی علیه الصلاة والسلام باندې خوشحالي کول دا د الله جل شانه شکر ویستل او نبی علیه الصلاة والسلام سره عشق و محبت دا د ایمان حصه ده چې محبت په وسره کې محبت سره اطاعت کول، د نبی علیه الصلاة والسلام حکم منل، اطاعت کول، د نبی علیه الصلاة والسلام په شان زندگی تیرول، دا محبت دی. نن سبا بعض حضرات روچتیږي او د محبت دعوی کوي، مونږ عاشق رسولو، مونږ نبی علیه الصلاة والسلام سره محبت دی. په مخ باندې به د نبی علیه الصلاة والسلام سنت نه وي، په ودونو کې به د نبی علیه الصلاة والسلام طریقه نه وي، په غمونو کې به د نبی علیه الصلاة والسلام په طریقه باندې نه وي، د هغوی ناسته د نبی علیه الصلاة والسلام په طریقه نه، د هغوی لباس د نبی علیه الصلاة والسلام په طریقه نه. هغوی چې دی زما عزتمندو په کورونو کې شرعي پردې به نه وي او په خوله باندې به دا وي مونږ څه کوو، مونږ عاشق رسول. جمع سره منظوره به د هغوی نه وي. زما عزتمندو، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي زما د سترګو یخوالی په مونځ کې دی، او ته وې زه عاشق رسول یم او مونځ پته دې نه لګي، د مونځ فرایض او واجباتو نه نه خبر، د مونځ وخت نه پیژني. ته وې زه عاشق رسول یم او لباس یې د انګریزانو په رنګ اچولی دی. نه زما عزتمندو، داسې نشي کېدی. صحابو عشق، صحیح عشق و نبی علیه الصلاة والسلام، صحابو چې دی هغوی ځانونه قربان کړي دي. او د نبی علیه الصلاة والسلام روایت ته فرمای: لا یؤمن احدکم حتی اکونا، تاسو کې یو کس کامل نیکۍ ته نشي رسیدی، کامل مؤمن تا نه نشي جوړېدی. تاسو کې یو کس نه کامل مؤمن نشي جوړېدی. کله؟ حتی اکونا احب، تر دې چې زه هغه کس ته زیات محبوب وګرځم د ده د والدینو نه، زیات محبوب د ده وګرځم د ده د بچو نه، زیات محبوب دې کس ته زه وګرځم د ټولو مخلوقات د ټولو خلکو نه، ته بیا کامل مؤمن. هغه صحابو کامل ایمان د هغوی ځان رستو کړی، بچی رستو کړی دی، ټول خلک یې رستو کړي دي، را مخکې شوي دي، نبی علیه الصلاة والسلام مخکې دی. زما عزتمندو، عموما چې انسان یو کس سره محبت کوي، درې قسمه خلکو کې به یو خامخی، هغه روایت کې ذکر دی. یا به مشرانو سره محبت وي، وایي د مشرانو نه به زیات ما سره کې، والدین یې ذکر کړه.
یا به کشرانو سره محبتي بچی ذکر کړه، د بچو نه به زیات، د کشرانو نه به زیات محبت ما سره وي. یا به دغه شانتې چې دی نور خلق راواله والناس اجمعین هغې مرستو که چې غواړې محبت به دې ما سره همزوري والناس اجمعین کې همزوري راغله، هم عمر کسان سره انسان محبت وي چې وړی د هغوی نه هم دته زیات محبوب ځي. او داسې ډېر واقعات د صحابو د زندګۍ مونږ ته مخې ته پراته دي چې محبت څنګه وي. د نبي علیه صلات وسلام حکم ډایرک اطاعت، عقل پکې نه جنګوي. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه یو ورځ را روان دی، نبی علیه صلات وسلام په منبر تشریف فرما دی، صحابه اخوا دېخوا ورسره ولاړ دي. نبی علیه صلات وسلام وفرمایل چې کښېنئ په خپل ځای باندې تشریف کښېنئ. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه د چپلو په ځای کې دی، یو قدم یې مخکې دی یو وروستو دی، ډایرک په خپل ځای باندې کښېناستو. نبی علیه صلات وسلام ورته فرمایي ای عبدالله بن مسعود هلته ولې کښېناستې؟ ما خو دې خلکو ته حکم وکړو چې ما نه چپ چاپېره ولاړو مې کښېنئ. ویې د الله رسوله ځکه ما هغه ځای باندې کښېناستم، ما چې ستا حکم کې عقلونه جنګو چې نه. نبي علیه صلات وسلام خو فرمایلي مسجد کې کښېنئ، د چپلو په ځای کې د دروازې په چوکاټ باندې کښېناست. دا محبت دی. ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې کله اسلام ته داخل شو، نبی علیه صلات وسلام ته فرمایي ای د الله رسول اسلام کله اعلان کوم د بیت الله مخې ته ودرېږم او ویم چې زه اسلام ته داخل شویم، د نبی علیه صلات وسلام ملګری ګرځېدلی. نبی علیه صلات وسلام ورته وفرمیل ابوبکر د الله جل شانه طرفه لا حکم نشته چې کله اعلان وکړم، لا خو څنګه ملګري کم دي، دا ظالمان به موږ باندې ظلمونه شروع کړي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه جذبه محبت زیات ولاړو بیت الله سره اعلان وکړو، وایي زه د نبي علیه صلات وسلام ملګری جوړ شویم، تاسو ټول واورئ نبي علیه صلات وسلام باندې ایمان راوړی دی. دغه خلک راجمع شو، ابوبکر صدیق رضی الله عنه باندې ګزارونه شروع کړه. دومره وهل ورکه د پوزې نه وینه روانه ده، هر ځای زخمي دی. بنو تیح قبیله و د ابوبکر صدیق رضی الله عنه اسلام ته نو داخل شوی، خو د قبیلې کس یې وراغه راوچتې کړو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه بې حاله پروت دی، بې هوشه دی. د قوم قبیلې کسانو بوتلو، وی ابوبکر صدیق رضی الله عنه په هوش کې راشي تپوس دې وکړو دا تکلیف ته د چا درکړو، هغه کس راته وښایه، موږ به د خپل قوم قبیلې کس بدللو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه په تکلیف کې دی، د نبی علیه صلات وسلام په ملګرتیا کې ورته دا تکلیف ورسېدو، بې هوشه بې حاله وینو کې لت پت دی. مور ته ولاړه ده چپ چاپېره، قبیلې کسان ته چپ چاپېره ولاړ دي چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه هوش کې راشي. چې هوش کې راغی ابوبکر صدیق رضی الله عنه خپل زخمونو ته نه ګوري، خپل مور ته نه ګوري، خپل قوم قبیلې کسانو ته نه ګوري. وی یا قائد جهان محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د حالاتو خبر راکوي، هغه ته خو چا تکلیف نه دی رسولی، هغه په تکلیف کې نه دی. قوم قبیلې کسان خو اسلام ته هم داخل شي چې دا خبره یې واورېده، روان شو ته وایي چا د وجې نه ورته تکلیف رسېدلی د هغه نوم بیا دی. قوم قبیلې کسان ته لاړو. اوس ابوبکر صدیق رضی الله عنه له مور نرم خوراک راوړو، غاښونه یې زخمي دي، کمزوري شو. و چې نرم خوراک وکړي لږ طاقت دکې راشي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایي تر څو مې نبي علیه الصلاة والسلام په خپل سترګو مبارکو نه لیدلی تر هغې خوراک نه کو. ځان نه زیات محبت. مور یې کمزورې و بوډۍ وه، هم اسلام ته نه وه داخله شوې. وی بچې زه خو دې نشم بوتلی. وی ښه د عمر ابن خطاب رضی الله عنه خور ده ام جمیل، هغې ته اواز که به مې ځان سره تا ملګری کوي او ځای به م بوځي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه قائد و جهان لځي. نبی علیه الصلاة والسلام په دغه ټیم کې د زید ابن ارقم رضی الله عنه په کور کې پټ تعلیمات په د دین صحابو له ورکول. ابوبکر صدیق رضی الله عنه دوه کسانو نیولې په دروازه ولاړ دي، دروازې وټکوله. نبی علیه الصلاة والسلام وایي څوک یې؟ ابوبکر صاحب وایي زه یم دروازه کوله. ابوبکر دا ولې دا حالت دې ولې داسې دی؟
دا دومره زخمی ولې دا وینې در باندې ولې پرتې دي؟ وی د الله رسوله دا ټول رستو خبرې دي چې تا ته تکلیف نه دی در رسېدلی، ته مې صحیح سالم ولیدلی، دا رستو دي. نبی علیه الصلاة والسلام سره کېناستو، وی د الله رسول زما دې مور ته دعا وکړه چې الله اسلام ته داخله. نبی علیه الصلاة والسلام دعا وکړه، مور اسلام ته داخله شو. محبت دا محبت دی، ځان رستو کړی دی، غلبیل پروت دی، د کم کس د وجې نه ورته تکلیفونه میلاو شو، دا هغه کس له بیا دروازې ته راځي چې تا ته خو تکلیف نه دی در رسېدلی. دغه ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو ورځ ورته سوی وی د بدر په موقع خو وی ته زما د تورې لاندې راغې. سوی کافر و، اسلام ته نه داخل شوی، خو ما وی پلار مې دی ګزار مې در باندې ونکو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته فرمایي بچې که چېرې زما د تورې لاندې راغلی ما به دا نه وي چې بچې مې دی، ما به در باندې ګزار کولو، سر به مې درنه کلمولو. ولې ته د نبي علیه الصلاة والسلام دشمن جوړ شوی مخامخ راغلی وي، ته د اسلام دشمن وي مخامخ راغلی وي، ما به خپل بچي ته نه کتل چې زما بچی دی. دا محبت دی کامل. صحابه زندګۍ مخې ته پرتې دي. محبت څه دی؟ محبت دا دی الواګانې خوره، چاولې خوره، خوراک کوه، دا محبت دی. تکلیفونه دپاره بیا نور دي. مونږ د پیو مجنونانو وینې واله نه وو. حضرت عمر رضی الله عنه یو ورځ ورته زوی راغو، ورته وی اباجان اسامه بن زید رضی الله عنه لدی 500 درهم 400 درهم دی ولم وظیفه مقرر کا 400 او مال ادرینیم سره مقرر کا. دا ولی څومره غزوات کې چې هغه شرکت کړی امام کړی دی، ما هغه نه زیات غزوات کې شرکت کړی، ما زیات قرباني ورکړي دي، بیا ولی هغه لپاره زیاته وظیفه ده؟ عمر رضی الله عنه محبت ته عمر رضی الله عنه ته فرمایي وی نبی علیه الصلاة والسلام د پلار سره زیات محبت زید سره، وی زما سره څومره محبت د هغې نه زیات د سره و زید سره، او بیا چې نبی علیه الصلاة والسلام تا سره څومره محبت د هغې نه زیات محبت د اسامه سره و. وی د دې وجې نه مې ولې زیاته وظیفه مقرر کړه چې نبی علیه الصلاة والسلام محبت ورسره زیات و. دومره خاطر زما عزتمندو صحابه زندگی مخې ته پرتې دي. حضرت علی رضی الله عنه ته وګورئ، نبی علیه الصلاة والسلام هجرت کوي، د شپې ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره ملګری دی، روان دي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه نبی علیه الصلاة والسلام سره دی په سفر به اوځي. د نبی علیه الصلاة والسلام د کور ټول چپ چاپیره ولاړ دي دشمنان، د هر قبیلې مشر پکې ولاړ دي، او دا مشوره شیطان ورکړې وه چې د ټول قبیلو مشران راجمع شي او نبی علیه الصلاة والسلام نعوذ بالله نقصان ورته ورسوي. ابه چا نه بدله دي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ولاړ دی، نبی اسلام په انتظار دی. نبی علیه الصلاة والسلام په خپله بستره باندې علي رضی الله عنه سملولو. علي رضی الله عنه د ټول امانتونه د دغه دشمنانو حواله کړ، کم دشمنان د نبی علیه الصلاة والسلام قتل ته ولاړ دي. نبی اسلام بیا هم د امانتونو خیال ساتي، د نه کافرانو مال اوچته کا. علي رضی الله عنه محبت علي صاحب ته پته وه چې دا دشمنان چپ چاپیره ولاړ دي، نبی اسلام باندې به ګزار کوي چې هغه نه په ما به کوي، زه به شهید کېږم. دې ته یې نه کتل، امانتونه ځان سره سنبال کړو، د نبي اسلام په ځای باندې ویده شو او نبی علیه الصلاة والسلام دشمنانو مخې ته ووتو، لپه خاورې راویشته، هغوی باندې ورویشته، هغوی خپل سترګې ماګلې او نبي علیه السلام ته مخې ته تېر شو، ویې نه لیدل. دشمنان چې راغه ویې کتل، نبی علیه الصلاة والسلام په بستره باندې خو علي صاحب پروت دی. وایي نبی علیه السلام خو نشته. علي صاحب ټول امانتونه حواله کړه خلکو ته او پیدل روان شو. چې کله ورسېدو یوازې روان دی، هجرت کوي. چې کله ورسېدو نبی علیه السلام هلته تپوس وکړه علي صاحب، وایي هغه خو راغلی غریب پیدل سفر یې کړي، خپې زخمي دي. نبی علیه الصلاة والسلام خپل لعاب دا په خپو باندې ولګول. علي رضی الله عنه فرمایي تر مرګه پورې زما خپو تکلیف بیانو. اوس محبت څه؟ محبت دا و چې د نبی علیه الصلاة والسلام په ځای ځان شهادت ته مخې ته کړو، ورته پته و دشمنان چپ چاپېره ولاړ دي. د عثمان غني رضی الله عنه محبت څومره دی؟
عثمان غنی رضی الله عنه یو ورځ د صلح حدیبی په موقع باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام ولیکلو چې لاړ شه 1400 نفر صحابه کرام احرام تړلي چې عمره به کوو. عثمان غنی رضی الله عنه چېرته لاړو مشرکین سرداران ته وویل چې یاره صحابه راځي عمره کوي. وی عثمانه تا ته اجازت د هغوی ته نشته ته عمره کې وکړه. عثمان غنی رضی الله عنه فرمایي زه ولې کوم چې نبی علیه الصلاۃ والسلام عمره نه کوي زه نشم کولی. صحابه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي کېدی شي عثمان صاحب ځان له عمره وکړي. نبی علیه السلام ورته فرمایي چې نه عثمان رضی الله عنه زما نه بغیر عمره نه کوي. زما عزتمندو صحابه دومره محبت ځان رستو کړی دی او نبی اسلام مخکې کړی دی محبت داري. عمر رضی الله عنه له ورځ یو کس راغو یهودي او د منافق خپلو کې اختلاف شو په سزې باندې. ځمکه د یهودي وه منافق پې دعوه کړې وه. اوس یهودي د منافق ته وایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام له ولاړ شي د مسلمانانو کم مشر نبی دی. منافق وایي چې نه کعب ابن اشرف له ولاړ شي چې کم یهودیانو مشر دی. منافق ولې وایي چې لاړ به شو؟ منافق ته پته وه ځمکه زمانه ده خو دغه کعب ابن اشرف چې کم دی د یهودیانو مشر دی. څه رشوت به ورکم لارش به ورکم دا ځمکه به دې ځان ته کم. او که نبي علیه الصلاۃ والسلام له ځو نو بیا خو پکې انصاف دی. بیا خو ځمکه زمانه کې ولې گواهان د سره موجود دي یهودي سره ثبوتونه د سره موجود دي. نو دا یهودي ورته وایي تا په خپل مسلمانانو مشر باندې م یقین نشته. د دې خبرې د وجې نه بیا نبي علیه الصلاۃ والسلام نه راغله. نبي علیه الصلاۃ والسلام د دې دپاره چې مشوره فیصله وکړه د یهودي په حق کې وکړه چې دا ځمکه یهودي ده. چې روان شو په لاره منافق وایي دا خو زه نه منم. وی راځه چې لاړ شو عمر فاروق رضی الله عنه له. دا ولې دی منافق وي چې هغه له ځو؟ منافق وی چې یهودیانو سره کینه بغض د عمر صاحب ډېر زیات دی. نو عمر صاحب به زما په حق کې فیصله کوي. چې عمر فاروق رضی الله عنه له لاړو هغه یهودي ورته وایي چې یاره موږ له خو مسلمانانو پیغمبر فیصله وکړه زما په حق کې خو دې بیا هم وایي چې عمر صاحب له ځو. عمر فاروق رضی الله عنه ته فرمایي مشوره ده فیصله ده اوس کومه. کور ته لاړو تورې راوویستو دې منافق نه سر قلم کو. د منافق کم کوم کبیرې کسانو نبي علیه الصلاۃ والسلام نه راغه وته د الله رسوله مونږ به بدللو قصاص کې به عمر صاحب شهید کوو. نبی اسلام د وحی په انتظار د الله جل شانه طرفه آیات نزول شو. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. چې اس کله قصاص نشيشته. عمر صاحب ډېر حق او سچ فیصله کړی را چې منافق نه سر واري. او چې نبی عليه السلام مشوره وکړه بیا ته مال څنګه راځي؟ دا محبت دی. زید بن دسینه رضی الله عنه کافرانو په سولې باندې خېجولې دی اوس شهید کړي. ابو سفیان حاکم له اسلام ته نو داخل شوی ورته وایي صرف دومره وایا چې نن زما په ځای باندې نبی اسلام دلته ولاړ وي او زه خپلو بچو سره وي. زید بن دسینه رضی الله عنه فرمایي دا ته څه وې؟ داسې خبره به زه وکړم هېڅ کله داسې نشي کېدی. زه به وایم چې نبی اسلام زما په ځای دلته ولاړو. نبی علیه الصلاۃ والسلام په لاس کې ازغې کړي زه نشم برداشت کولی. زه دې غلبیل شم د هر قسمه زخمونه برداشت کولی شم خو نبی علیه الصلاۃ والسلام داسې خبره نشم کولی. یاره واقعي چې محبت د صحابه وي زیات دی. هغې اله وایي ما داسې محبت کوونکي خلک نه دي لیدلي. عثمان غنی رضی الله عنه یو ورځ مسجد نبوي نه لږ مخکې ځای کې ودرېدو بیا یې راوغوښتې چاردام یې وکړو. چې چاردام یې وکړو نو دغه ځای کې وخاندل. چا ورته ویې تا حضرت صاحب ولې وخاندل؟ وایي ما نبي علیه الصلاۃ والسلام لیدلی و چې دې ځای کې خندا کړې وه امام ځکه خنده وکړه. اصل محبت اطاعت دی. ته د نبی علیه السلام سنتو جنازې وباسې ته وایې زه عاشق یم. د خپل ډانچې نه به دا ظاهرې په منظورو کې حاضرې
چې څه ټیم حکم دی ولې نبی اسلام فرمایي زما سترګو یخوالی مونځ دی په شکل د سنت برابرې په کور کې د غم قاضي په سنتو باندې د نبی علیه السلام په طریقو باندې خوراک څښاک د نبی اسلام په طریقو باندې لباس د نبی اسلام په طریقو باندې انا عاشقي صحابو چې څنګه داستان دی څنګه زندگی دا غزنګ مخې ته پرته ده زما عزتمند ډېر صحابه کرامو قرباني وګورئ جلیبیب رضی الله عنه یو صحابي دی نبی علیه الصلاۃ والسلام په منبر باندې ناست او دغه صحابي ورته مخې ته ناست دی او صحابي څنګه دی صحابي صرف لنګ تړلی دی څادر یې نشته ځان نه ته وکړي بدرنګ تور دی رنګ نه لږ تور دی ټوپۍ نشته سپلې نشته پریشانه ناست ژړلې نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله مونځ پوره کړو دې صحابي له راغو راویې غوښته وي ولې پریشانې ولې جاري او دا ولې لباس دی ولې نشته وی د الله رسول صرف دا یو لنګ دی راسره کمیس پې نشته ټوپۍ مې نشته چپلې مې نشته قوم قبیلې خاندان کسان مې نشته او دا یو لنګ دی راسره دا چې څښا شي هلته یې وینځم یو ځای ته لاړ شم دشت او بیابان ته هلته یې وینځم بربند ناست یم چې کله دا اوچ شي بیا ځان نه ته وکم راځم وی د الله رسوله نبی اسلام ته فرمایي نکاح کې وی د الله رسوله ماله څوک لور راکوي ماله څوک خور راکوي ما سره خو سم نشته او رنګ نه هم داسې تور یم خلک خو نن سبا چې ګرځي رشتې مالداره ګوري سیرت ته خو نه ګوري کردار ته خو نه ګوري جامې ته ګوري مال ته ګوري تقوا ته نه ګوري تاسو وګورئ چې څنګه رشته وشي دلته به راشي تا ته به د هغه بیک بیلنس بیانوي لور دې ورکه او چاله دې ورکه هلک درته نه وایي و یاره دومره ځای بنګلې دي او دومره ځمکه ده دومره جایداد دی دله مې ورکه اصل شی سیرت دی او سیرت ته موږ ګورو نو روایاتو نه رایي تاسو دین له ترجیح ورکوئ او صحابي دی ته پته ده ماله څوک لور راکوي نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي زړه یې کېږي ولې مې نه کېږي نبی علیه الصلاۃ والسلام ته یو کس سوداګر تاجر و هغه ورته ویلي چې زما لور پیغله ده او چې کله د نکاح څوک درته میلو شي نو موږ ته پیغام راولېږه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي پلان کې کس دی هغه کور ته لاړ شه ورته ووایي نبی علیه الصلاۃ والسلام رالېږلی یم دې لاړو دروازې وټکوله اوس تک تور بدن کمیس نشته سرتور سر دی پښپو کې سپلې نشته راغلی رشتې لري په دروازه ولاړ دی هغه کس والا راووته ورته یې څوک یې پلان کې ما نبی علیه الصلاۃ والسلام رالېږلی یم تا ورته رشتې ویلې وی یا وی چا سره وی ما سره ده وی چې داسې د ده خو ځان له د کور درک نه لګي ته سره به زما لور څنګه زندګي تېروي بس دی چې دی هغه لاړو خپل بیبي ته یې ووي بیبي سره خبرې کوي چې نه دلې خو نه ورکو زموږ لور به ده سره زندګي څنګه تېروي دا خبرې شروع دي او کومه لور له چې رشته راغلې وه هغه لور یې لګیا ده وړی هغه ګل خبرې د مور او پلار واورېدې ورته وایي تاسو څه خبرې کوئ وایي بچې دغه رشته رالېږلې د نبي علیه الصلاۃ والسلام خو دا کس حسن یې نشته مال یې نشته خاندان قوم قبیله نشته هغه لور اوس څومره دینداره داسې لوریانې کم دي داسې لوریانې کم دي هغه لور یې ورته وایي مورې ده ته مه ګورئ چا چې رالېږلی دی د هغه حسن څومره دی د هغه حسن شته د مثال یې شته هغه ته وګورئ زه ورسره رشتې ته تیار یم چې مور او پلار ورته بچې ته اوس تیار یې بیا خو څه خبره نه ده صحابي راغوتی د الله رسول هغوی تیار شو نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابي ته یې سره شته
وې د الله رسول سم راسه نشته یو لنګ دی راسه وې نکاح راغلی او سره نشته خو وې زه شابه لاړ شه عثمان غنی رضی الله عنه طرف ته لاړ شه ته نبی علیه الصلاۃ والسلام را لېږلی چې هغه لاړ او هغې ولا 1000 اشرفې پورې ورکړي څه خو ورسره شته نه په خپل لنګ کې راتاو کې نیولي دي نبي علیه الصلاۃ والسلام نه په لاره اوس صحابي مې شو څنګه وایې کوزدن مې مو شوه اوس مې نکاح د واده تیارې کوم خوشحاله به نه و چې رشتې وشوه په دغه دوران کې ورته پته ولګېده چې نبي علیه الصلاۃ والسلام خو لاړو جهاد له صحابه ورسره دي چې دته دا پته ولګېده د په هغه ځای کې وایي چې نبي علیه الصلاۃ والسلام د تورو په منځ کې وي زه دلته د واده خوشحالیانې کومه وایي داسې خو نشي کېدی دوکان ته ورغلو هسې ځان له بیه که توره یې واخېسته ډال یې واخېسته ولاړو سور شو هلته جنګېږي جهاد میدان ته لاړو وعدې پسې باندې پرېښودو کمې پیسې ورته میلاو شي په هغې د جهاد تیارې وکړو چې جهاد میدان ته لاړو د کافرانو په منځ کې جنګېږي تر دې چې اووه کافران یې ځان نه چپ چاپېره مرداران کړ څومره ګزارونه ده په سینه باندې خوړلي دغه ټیم شهادت جام نوش کړو نبی علیه الصلاۃ والسلام او صحابه له الله فتح ورکړه دغه ټیم شهیدان ګوري نبی علیه الصلاۃ والسلام یو صحابي ته وایي زه چې زه هغه جلیبي رضی الله عنه نکاح ده هغې را به لاړ شي شرکت به پکې وکړو صحابي د لاس نبی علیه الصلاۃ والسلام راونیول وي راځه نکاح درته ښیم دا نبي اسلام خو لا نه دی لیدلی چې بیت له اووه کافران ته چپ چاپېره پراته وو په منځ کې دی پروت نبی علیه الصلاۃ والسلام ولیدلو څه به پې تېرېدل نبی علیه الصلاۃ والسلام په دغه دوران کې صحابو ته وایي کفن دفن انتظام کوي او دغه صحابي نبی علیه الصلاۃ والسلام خپله نیولی دی خپلې قبر ته وسپارلو صحابو چا هغه وکتل ولې صحابي ډېر غریب و نبی علیه السلام ورسره محبت کوي ځان سره خپله نیولی دی نبی علیه السلام چې څومره غریب خلک محبت یې ورسره دا صحابي غریب و پریشانه شو تپوس ترې کوي ولې جارې ولې پریشانې صحابي ورته دا مسله مې ده هلته شهید پروت دی نور شهدا چې پراته دي مالداره دي صاحب اصلاحات والي قوم کبیري خلک شته د دې صحابي خلک نه و نبي علیه الصلاۃ والسلام رایشته دی وینو کې لټ پټ پروت دی ځان سره یې نیولی په غېږ کې نیولی دی قبر ته به یې زه سپارم نن به څوک دا محبت وکړي غربا سره غریب سړی خو چې مخې ته راشم ورته تندی راواچو اوس به راته بیا فریاد کوي بیا به رانه قرض غواړي بیا به یو مسله روړي او کم کسان به داسې کوي چې تپوس یې کوي زه عاشق رسول صرف لفظ وی نبی علیه الصلاۃ والسلام خو غریبان نه مخ نه دی اړولی نبی اسلام په غریبانو باندې خپل مال جان تل به قربانولو غرباو سره محبت و خپل ځان مسکین غوښتی دی او مونږه صحیح تندي ورته راواچو چې غریب رشته دار بیا کره راغو اگر چې کال پس د کره ولې نه راغلی مېلمستیا هغه شانتې نه چې رنګ درته وکړو سره موبایل ورته ورتې زه خو بار یم مه راځه ولې غریب دی او چې مالدار یې بیا څنګه چلي بیا ورپسې ته رنګونه کې کله به راځې ډېر وخت یې شوی دی 2 ورځې به یې نه شوي وي 2 کاله دې شوي دي ولې څه پکې شته دننه نبی علیه الصلاۃ والسلام سیرت اپناول دا دي چې غرباو سره محبت کې غریب سړي ته به سپک نه ګوري داسې وخت په تا باندې په دې به تا ته اجر میلاوي زما عزتمندو صحابو زندگی را مخکې کړي صحابو قربانۍ ورکولې نبی علیه الصلاۃ والسلام په یو غزا کې یو صحابي نبی علیه الصلاۃ والسلام مخې ته ولاړ دی په سینه باندې ګزارونه برداشت کړ تر دې پورې
چې لاس یې شل شو، لاس یې ځان نه کړ کو جنګېدو، نبی علیه السلام د ګل چاپېره ولاړ دی. ولې چې نبی علیه الصلاة والسلام ته نقصان ونه رسي. محبت بدا محبت وي. روایت کې راځي لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. کامل مؤمن هغه دی چې د والدینو نه، د رشتہ دارانو نه، بچو نه او د ټول خلکو نه زیات محبت نبی علیه الصلاة والسلام سره. مونږ چې ودونه راشي بیا سو پلان کې ټول خلک خوشاله او الله پکې خپه کو، ټول خلک خوشاله او پلان کې تم دعوتو که خپه به کو ته میونه وي که روټیل راغو بیا او دار اعلی شیز وته کېږي نه خپه به او الله چې خپه کې هغه سوچ د چام نشته. او چې واده صحابه ودونو اسانه نکاح به ولور به پیغله شو، نبی اسلام لبراو لور می پیغله رشتہ به شو، نبی اسلام لبراو الګ په ير زوی می نوجوان دی، نبی اسلام بنی کو مہر به بس خبره ختم. اوس پکې موږ سمره الله جل شانو پکې سمره خپه کو، نو بیا هغه واده کم ثمرات کم سکون وی آتا ته نه ملاوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقہ اپناول، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکمونو باندې عمل کول دا صحیح عشق ته او دا صحیح مانو کې تابعداري ده. په یو ټیم باندې आवाज شتول یو کس ته وی الکه څنګه چلو یا عاشق رسول ما مې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا څه چې ته کوي دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کړی دي او یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم خوشالي مناوله. مې سبه کولې پیر پورځ روزنی ولا پیر پورځ به روزنی ولا چا تاسو کول نسی وای ز په دې ورځ پیدا شوه ما وای زکه روزنی سم مې زکه نه دومره زندگی دې تیر شوه دا په میلاد کې خوریر مخ کې کیږي. پیر پورځ دې سمره روزنی ولی دي، پیر پورځ دې سمره روزنی ولی دي، د په مجنون ځان نه جوړه روزنه شنی ولی چې نبی اسلام په کومه طریقه خوشحالي کړه او تی موکا کنه. شپې بچی وخی ګرځي او پروګرامونو پسې سار په موس کې نه عاشق رسول ځانته وي هغه یو په موبایل باندې روچ چوي ځانته میک لګول ریکارډینګ کوي. زما ټول مولیان ته چیلنج دی را میدان ته شیو مناظره په مدرسه کې نه وي او مناظره په مدرسه او جماعت کې باندې اجرا کې باندې وي او مناظره په پټانه کې کو. ته دې خبره ده پاره ولې چې تانه کې را بیا سو خلاصول نشي راشه قبرستان کې مناظره وکړي چې بیا دي د تیخ تلار نه وي یا به له قبر کنو یا بدل کنم. دا څه خبرې دي؟ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ولادت باندې خوشحالي هر سړی به کوي، معلوم به دا خبره وکړه دا څنګه ایمان یې سره څنګه ونه کو. خوشحالي خپل طریقې دي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام میلاد څوک نه مني، نبی اسلام پیدایش څوک نه مني. میلاد وی پیدایش تا خدا ته چې پکې سکه دا نشتا، صرف ځان ته مې کولګو پیغام شیر کوه دا نشتا. لازم وې مرا میدان تشه صحابه سکړی دی هغه اپناولی، صحابه صحیح عشق سو ګیره به نه وی او ځا عاشق رسول ما لباس جامه به د انګریزانو اچي ځا عاشق رسول ما ټوپه به نه اچولي مسکه بولار ځا عاشق رسول ما. دا عشق دومره آسان دی. صحابه چې څنګه زندگی تیر کړی دا کدا شانتی ایمان دی وی او دا شانتی اپناول شته عاشق رسول کې نه نشه عاشق رسول په خله باندې داوی نه دی په مجنونانو ټول د خپل اعمال د خپل جسم نه بدا ثابتو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ورځ عبد الله بن مسعود رضی الله عنه مخ تراوس وتوي ځکه لک تلاوت راتو کا. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي دا الله رسول ستا مخه ته بس تلاوت کی قرآن وحی پتا باندې نزول پتا باندې کیږي موږ بسنګا ستا مخه ته څنګه تلاوت کو وای مال خوند راکې چې ستا د خلینو وره چې کله آیات شوروش فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. دا آیات لولي نبی علیہ الصلوۃ والسلام سترګونه اوخ کې روان ولی و نبی اسلام په ټول امتونو باندې بګواوی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام منقبت په دې آیات کې فضیلت
چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په ټول امتونو باندې گواوي نن ته تلاوت کینا عاشق رسول ته قرآن درځي قرآن نه ورځي په صحیح طریقې سره او بیا تلاوت کوي نه کیسته کړی دی صرف رمضان کې راړي بعضې رمضان کې هم راړي ورته یې راشه څومره تلاوت کې ده ورځي او ته چې تلاوت کې ستا څه کیفیت وي نبی علیه الصلاۃ والسلام کیفیت څه آیات اوري سترګو ډېر اوښکې روانې دي زما عزتمندو صحیح اطاعت